من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د مشرق ټلویزیون درنو او خوږو کتونکو د نړۍ په هر ګوټ کې چې په دغه شیبو کې موږ ګورئ د خپل کورباب سر افغان لخوا د مینې ډک سلامونه احترامات او نیکې پرزونې قبول کړئ قدرمنو نن مو بیا یوه موضوع راوړې ده زموږ د خپرونې به درې پړاوه وي لومبی به تمهیدي کلمات وي بیا به نعت وي او بیا به ستاسو د ټلیفونونو او د واتساپ د لارې چې کوم پیغامونه وي د هغې د جوابونو سلسله به وي دغه خپرونه به تر د روژه پورې هم دغسې دوامداره وي ستاسو څه قسمه سوال وي تاسو څه قسمه پوښتنه کول غواړئ د هغه موضوع په اړه باندې یا نور زموږ د اسلامي چې کوم تعلیمات دي په هغې کې کوم سوال وي هغه تاسو موږ سره شریکولی شئ نن بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې حاضر یو راسره به ډېر محترم مفتي اکرام الله جنیدي صاحب هم ناسي مفتي صاحب په خیر راغلی ستړي مه شئ ډېره مننه عزتمند شه جي خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو د دې ترڅنګه د نعت په لړۍ کې به راسره ډېر محترم فواد علي حیدري صاحب هم ناسي حیدري صاحب په خیر راغلی ستړي مه شئ خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کومه کومه موضوع او سریخت چې موږ ټاکلی دی هغه حسد دی په حسد باندې به خبرې اترې کوو حسد څه ته وایي د دې معنی څه ده په حسد او په رشک کې فرق څه دی آیا داسې کوم وخت هم دی چې هغې کې حسد کول چې دی هغه جایز دی هغه انسان چې هغه حاسدي د هغه په ژوند باندې د دې کم اثرات وي په دنیا کې او بیا په آخرت کې احادیث څه وایي قرآن کریم څه وایي په دې باندې به تفصیلي خبرې اترې ډېر محترم مفتی صاحب کوي موږ سره مفتی صاحب تعارفي کلماتو کې را سره د حسد په اړه باندې خپل نظر شریک کړئ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټول ناول ګرانو کتونکو د جمعې مبارکې په دغې مقدسه شپه کې او روانه شپه کې تاسو ته هرکلی او ستړي مه شي او السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتو جمعې مبارکې شپه د درودونو شپه ده د نبي پاک صلی الله علیه وسلم ته د سلامونو شپه ده خپل پروګرام او خپرونې آغاز د درود شریف نه کوو ټول ما سره په شوق باندې یو ځلې درود پاک شریف ووایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد موضوع د حسد دغې اختر د ورځو شپو سره ځکه وټاکلی شوه چې نارملی ژوند کې انسان حسد لږ ډېر اوده خو چې کله چا باندې د نعمتونو د اظهار ورځې راشي او انسان د خوشحالو سره لوبې کوي او انسان د خوشحالو په موقع باندې د خپلو نعمتونو د الله پاک د ورکړی شوي احساناتو اظهار کوي په دې دوران کې اوده شوی حسد چې دا سر راوچت کي او خامخا انسان د حسد په دغې لویه ګناه کې ګرفتار شي ورځې د اخترو د شپو کې انسان حسد د بیدارۍ هغې بام ته ورسیږي چې بیا څه ورځو پورې د حسد چې وي دا بیدار وي وده کیږي نه او جی دا حسد معنا یو ساده معنا چې زموږ کتونکي خویندې رونه ټول به پوه شي د الله پاک ورکړی شوی نعمت چې الله پاک ورکړی یو نعمت او په دغې نعمت باندې ته خفه کېږي چې دا نعمت ته بل چا سره ولی دی دغې ته حسد ویلی شي یعنی په ساده دویم الفاظو کې د الله پاک په نعمتونو په تقسیم باندې اعتراض کول د الله تعالی په ویش باندې اعتراض لرل او د الله په ویش باندې خفه کېدو ته حسد ویلی شي بیا حسد که چېرې خپله معنا کې مونږ وګورو کله داسې حسد وي چې انسان وایي چې خدای پاکه دله ورکړی دنه یې واخله که ماله یې راکې او که نه کله داسې حسد هم وي کله داسې حسد وي چې یا الله دله ولې ورکړی ماله یې راکه که نه کله نه کله داسې حسد وي کله نه کله داسې حسد وي چې یا الله د دله چې کم ورکړی دنه یې واخله او ماله یې راکه چې ده سره هم نه وي یو خدای چې دله یې ماله یې مه راکوه خو دنه یې واخله دویم دا وي چې الله دنه یې واخله او ماله یې راکه او دریم نمبر حسد دا وي چې د ده سره هم وي خفه یم پې خو ماله یې هم راکه نو الله پاک په ویش باندې د الله پاک د نعمتونو په تقسیم باندې زړه ته چې کم کیفیت راشي چې دا په دې باندې زه نه یم خوشحاله دې ته حسد ویلی شي او دا حسد دومره سنګین جرم دی چې بالکل ښکاري خو کلم نه ظاهري اعمالو کې کلم نه ښکاري
او ډېر داسې د ډکه خوله باندې خندا کوونکي د زړه نه د زهرو نه ډک وي ډېر کله هېڅ کله هم حسد ښکاري نه هغه خندا په شا باندې د نفرت یو لوی سمندر پروت وي او دا دومره سنګینه ګناه افسر افغان صاحب چې علما لیکي چې ګناهونه خو ټول ګناهونه دي شرک نه لویه ګناه نشته شرک نه لویه ګناه نشته خو په کائناتو کې په اسمان کې کاوله ګناه شوې ده دا هم حسد ګناه شوې ده او که په ځمکه باندې اولنۍ ګناه شوې ده دا هم د حسد ګناه شوې ده یعنې چې که چېرې د ګناهونو آغاز د تاریخ وکتلی شي نو ټول نه اولنۍ په اسمان او په ځمکه کې حسد ګناه شوې ده او بنیاد دی د ګناهونو آدم علیه السلام مبارک ته چې کله رب العزال ارشاد وفرمایلو چې فرشتو او ای شیطان آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو الله په قرآن کریم کې فرقان حمید کې په ګڼ شمېر آیاتونو کې د هغې نه معلومیږي دا چې بلکې واضح الفاظ هم د قرآن کریم فرقان حمید شته چې شیطان د حسد د وجې نه چې کوم د الفاظ دي نه حسد معلومیږي چې خلقتنی من نار و خلقته من طین تا آدم علیه السلام د خاورې نه او زه د اور نه پیدا کړی نو دا د تکبر په ضمن کې د ټول نه اول حسد موجود و حسد ولې چې دته دا نعمت ولې میلاو شو چې ټولې فرشتې ورته سجده کوي دا نعمت ورته ولې میلاو شو دا نعمت ورته ولې میلاو شو چې زه خو د فرشتو استاذ یم او تفسیر ساویلی کې شیطان به په ټال کې ناست او چې یو زنګه به وخوړه نو دې یو طرف ته 80,000 ملایکو له به درس ورکو او چې دا زنګو به بل طرف ته لاړه او ټال به بل طرف ته لاړو او زنګا به وخوړه نو 80,000 فرشتو ته به دې خوا درس ورکو یعنې استاد الملائکه ګڼلی کېږي د فرشتو استاذ ګڼلی کېږي ټولو فرشتو ته هم د سجدې حکم او شیطان ته هم د سجدې حکم بس په دغې نعمت یې په زړه باندې ځای نه شو چې دا نعمت ته عزت احترام او د تکریم او د احترام والا ورته ولې میلاو شو نو علما فرمایي چې د ټول نه اولنۍ ګناه اسمان باندې حسد شوی ده او په ځمکه باندې هم اولنۍ ګناه حسد شوی ده چې کله آدم علیه السلام 2 زامن او 2 لورانې پیدا شوې قابیل او حابیل کله پیدا شو نو قابیل راولګېدو چې کله د حابیل سره جینۍ وکته چې جوړه ورسره ډېره بدرنګه ظاهري شکل صورت ښایسته نه ده او حابیل وکتل چې د قابیل سره ډېره ښایسته جینۍ پیدا شوه نو قابیل قانون دا د آدم علیه السلام د شریعت چې کومه جوړه د چا سره پیدا شي او دا مخکې وروستنۍ جوړه چې کومه ده د دې بدل به کېږي سره نو لحاظه قابیل ته د حابیل خور ملاوې ده حابیل ته د قابیل خور ملاوې ده قابیل سره ښایسته جینه پیدا وه او د حابیل سره بدرنګه جینۍ د آدم علیه السلام لور مبارکه پیدا وه نو ده په زړه باندې دا ځای نه شوه چې دا ما خور به دته ښایسته واده کېږي او ده والا به ماته حسد دغه ځای کې حسد په دې ځای کې د محبت په بنیاد باندې حسد راوچت شو او قابیل راولګېدو او حابیل چې دا شهید کړو او بیا په دا پته نه پوهېدو چې د سره وسه کول پکار دي الله پاک دا د زناورو د مارغانو په صورت کې راولېږل د کارغه په صورت کې هغه یو کارغه مړه شوه هغې یې وکنسته ځمکه او په هغې کې دفن کړه همغه شان دی بیا هغه وکړه نو غرض مې دا مختصر ده چې د ځمکې ابتدا په ګناه باندې دا د حسد نه شوې ده اسمان کې م د حسد نه شوې ده او دا دومره سنګینه ګناه ده چې دا قابل برداشت نه ده هم داسې ده مفتي صاحب ستاسو د دې خبرو نه یو سوال راپورته شو جی آیا لکه د محبت په بنیاد هم انسان د حسد دریاب ته ورغورځېدی شي که څوک چېرته په یو ښکلي انسان باندې جینۍ باندې یا ښکلي ګاډي باندې مین شي نو دا هم د حسد په لور باندې دغه سوال به جواب کوئ زما خو ماته یوه واقعه رایادېږي چې تاسو سره او د کتونکو سره شریکومه د دې حسد په اړه باندې جی وایي چې دا حسد کله کله په د انسانانو کې دومره زیات ورخښ شي مفتي صاحب چې یو کس نو هغه خپل ګاونډي ولید نو هغه سبا پاڅېدو چې خدای پاکه یو ګاډی راله راکړي چې د ګاونډي ته یې خوښ یو که نه چې ما له دا ګاډی تا راکړ نو دله چې خدای پاک سبا ګاډی ورکړی دی نو ګاونډي له یې 2 ورکړي دي جی دی بیا زړه کې خفه شو چې خدای زما خو غرض دا و چې موږ به پې دا سړی اوسېږو نو هغه خو تا دله 2 ورکړه دی بل ورځ پاسې چې خدای پاک ما له 4 ګاډي راکړي نو چې دله یې 4 ورکړي دي مفتي صاحب نو هغه ګاونډي له 8 ورکړي دي ده کې حسد پیدا شو چې داسې خو نشي کېدی دی وایي چې خدایه زما نه دا ټول ګاډي والي نو خدای چې د ده نه ګاډي اخیستې د ګاونډي نه هم ګاډي اخیستې هغه خبره بیا ریورس روانه شو جی جی د ده سود ونه شو زړه یې په دې خوا یې په دې یخه نه شو چې خدایه پاکه زما نه دا یو لاس هم واخلي
نورالدین یې لاس اخیستی د ګاونډي نه یې 2 لاسونه اخیستي داسې د حکمت دپاره یو واقعه ده جی نو بل ورځ چې د ګاونډي لیدلی دی نو داسې څه خوا یخه شوې ده چې کار وشو خو بیا هم وی چې نه وی چې خدای دا یوه خپه رانه هم والې نورالدین یې چې یوه خپه اخیستې نو ګاونډي نه یې 2 خپې اخیستې نو ده پسې څوک راغی چې یې سړیه دا په ځان دې څه کړي دي تا خو ځان برباد کو ده ورته وایي چې ما پرېږده ګاونډي نه خبر شه هغه مې سونډر مونډر کړی دی هغه مې وړی دی لکه دا زمونږ انتها ده د حسد چې موږ کله کله پکې خپل وجود هم وبیلو خو موږ هغه زړه نه هغه څیز نه وځي دغه یو واقعه وه اوس زما دغه سوال له مفتي صاحب راشئ چې آیا په یو ښکلي انسان میینېده دغه څیزونه هم د حسد په زمره کې راځي که دا د انسان فطري او بنیادي حق کیدی شي اصل کې د یو څیز خوښېدل د اسلام د دایرې مطابق د اسلام چې کومه که دا هغه د ګاډي خوښه ده که هغه د هلک د جینۍ سره مینه ده که هغه د مور او د پلار سره مینه ده که هغه د ګاونډیانو سره مینه ده چې کومه اسلام کومه دایره ښودلې ده مینه چېرته منې نه ده خو د مینې دپاره اصول ضوابط شرایط د اسلام په نقطه نظر باندې بې خیال ساتئ دې کې څه حرج نشته دی خو لیکن چې ما کومه ابتدا کې گزارش وکړو حسد معنی دا ده د بل نعمت د سوځېدل او که چېرې یو روایت طرف ته اشاره وکړم ستاسو د سوال واضحه جواب به ملاو شي نبي پاک صلی الله علیه وسلم مبارک د فرامینو کې یو روایت راځي فرمایي چې الحاسد عدو لنعم الله وبارز ربه فرمایي چې حاسد چې دی دا د الله د نعمتونو دشمن دی او د الله پاک سره په تقسیم کې او په ویش کې مقابله کول دی نو حسد دې ته ویلی شي چې د الله د نعمتونو دشمن شي او د الله د نعمتونو دا دی چې که مثال طور پر لکه څنګه تاسو یو فرضي مثال ذکر کو نو په دې کې د بل انسان په نعمت چې الله پاک ولا ورکړی دی که حسن دی که ښکلا ده که هغه ګاډی دی که هغه کور دی که هغه جاب دی که هغه علم دی هر یو نعمت ته الله پاک چې وشماري بل انسان د هغې نعمتونو دشمن جوړ شي دې ته حسد ویلی شي خو بیا چې کله اسبابو باندې موږ خبرې کوو نو مخکې به انشاءالله پښمني پروګرام کې به خبرې اترې کوو چې که چېرې اسبابو باندې راشو نو بیا اسبابو کې دا څیزونه ضرور راځي چې د ستاسو کوم څیزونه وښودل که مینه شوه که ګاډی شو که کور شو دا اسباب د اسباب د حسد راتلی شي یو کس دی هغه لکه څنګه تاسو یو فرضي خبره ذکر کړه زه به یو کتابي خبره تاسو ته ذکر کړم کتابي خبره دا ده شاید چې ما په خپلو خطاباتو کې درسونو کې کړي وي د موسی علیه السلام په دور کې یو کس و هغه د تره زوی سره یو زیړه غټه غوا وه او د سره نه وه نو موسی علیه السلام راز و نیاز له روانو کوهي تور ته موسی علیه السلام ته عرض کوي چې ای موسی علیه السلام دا ما د تره زوی سره یو زیړه غوا ده او الله پاک ته وفرمایه چې مالم یو زیړه غوا راکړي چې ما د تره زوی سره سیالي برابره شي چې کله موسی علیه السلام کوهي تور ته لاړو رب العزال په دربار پر انوار کې حاضر شو کلام راز و نیاز روانو الله اکبر نو په هغې دوران کې رب العالمین موسی علیه السلام ته فرمایي ای موسی کلیم الله په لار کې خو څوک در سره ملاو شوي نو عرض کې یو کس را سره ملاو شو د هغه تره زوی یو زیړه غوا وه او دی وایي چې ماله مې یو زړه غوا راکې اوس دا حسد دی د هغه په نعمت باندې دی سوځېږي چې کله الله پاک ته عرض وکړی شو موسی علیه السلام عرض وکړو رب العالمین ورته فرمایي موسی علیه السلام ته دغې کس ته ووایه چې تاله به یوه درکړمه زیړه غوا څنګه ستا خوښه وي خو یوه به د تره زوی له بله هم ورکومه نو چې کله واپس موسی علیه السلام رالو دغې کس ته وایي چې خدای پاک خو فیصله وفرمایله زیړه غوا به درله درکړي خو تره زوی له به یو بله هم ورکوي نو دا کس چې رنګ یې سور شو غصه کې شو عرض کوي موسی علیه السلام مونږ هغه هم نه ده به پیرزو هغه هم نه ده به پیرزو خدای پاک وله بله ورکوي خدای پاک چې بیا ورشه ورته ووایه چې خدای پاکه مال یې مه راکوه خو چې ګوره بله وله ورنکړي مال یې مه راکوه خو چې ګوره هغه له بله ورنکړي دا د الله پاک د نعمتونو حاسد او حاسد انسان چې دا د الله د نعمتونو دشمن دی او زه قرآن کریم فیصله کړې ده ومن شر حاسد اذا حسد او یا الله ماله د حاسد کوونکي د شر نه ماله په خپل دربار لیازال کې پناه را صحیح مفتي صاحب خبرې اترې به کوو بسمل صاحب یو شعر دی وایي مرګی حق دی خدا خوند نه کړي بسمله چې د تره زوی دې ژوندی وي او ته مړی دا هم زما په خیال د دې په زمره کې راځي چې به هغه څیزونه څومره راننوتي دي په انسانانو کې قدرمنو د وړې شانتې دمې وخت شوی دی دمه کوو چېرته هم مه ځئ موږ سره اوسئ بیا راځو
جی قدرمنو بیرته په خیر راغلی زمونږ خبرې اترې روانې دي او نن چې کومه موضوع مونږ ټاکلې ده هغه حسد دی. په حسد باندې خبرې اترې کوو. مفتي صاحب را سره ناست دی. نور سوالونه هم شته دی، پوښتنې زما هم شته دی او که ستاسو کوم سوال او پوښتنه وي د ټلیفون د لارې هم نیغ په نیغه راتلی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره هم په دغه سکرین باندې څرګنده ده. د دې ترڅنګ د وټساپ د لارې ستاسو کوم پیغامونه چې راغلي دي او نور راځي نو هغه به هم جواب کوو. په دغه شیبو کې زو د ډیر محترم فواد علي حیدري په لور باندې چې د دوی نه دغه نعت شریف واورو. موږ سره اوسئ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، جمال ہستی حیات اس کی، کمال خلاق ذات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. شعور لایا کتاب لایا، وہ حشر تک کا نصاب لایا، دیا ہی کامل نظام اس نے، وہ آپ ہی انقلاب لایا، وہ علم کی اور عمل کی حد بھی ازل بھی اس کا ہے اور ابد بھی، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، وہ ہر زمانے کا راہبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. وہ خلوتوں میں صف بصف بھی، وہ اس طرف بھی وہ اس طرف بھی، محاذ و منبر ٹھکانے اس کے، وہ سر بسجدہ وہ سر بکف بھی، کہیں وہ موتی کہیں ستارہ، وہ جامعت کا استعارہ، وہ صبح تہذیب کا گجر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے. جو اپنے دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے صادق ہے معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا
पैगंबर अजीम तर है। मेरा पैगंबर عظیم تر ہے بېشکه ډېره زیاته مننه کومه فواد علي حیدري صاحب خوشحاله اوسئ ژوندی راته اوسئ الله دې اواز هم دغسې تاند او خوشحاله لره. مفتي صاحب د ملګرو سوالونه هم را روان شوي دي که ستاسو خوښه وي قدرمنو که تاسو غواړئ چې د ټلیفون د لارې راشئ نو زموږ شمیره په سکرین باندې تاسو ته ښکاري. مفتي صاحب دا سوالونه در سره شریکومه. یو ملګری سوال رالیږي وایي چې زما د مفتي صاحب نه دا سوال دی که څوک چاله د زکات پیسې ورکوي او هغه سړی په بل ښار کې کومې پیسې چې هغه له ورکوي په هغه پیسو چې کومه خرچه راځي هغه به د دغه پیسو نه اخلي او که نه لکه څوک چې ایزي پیسه کوي یا په بله طریقه که نه په دې باندې خپل هغه خرچه راځي نو هغه هم د زکات د پیسو نه ولي که دا د ایکسټرا ورکي دا به ایکسټرا ورکوي ځکه چې زکات قبلېدو دپاره او زکات صحیح کېدو دپاره شرط دا دی چې هغه باندې به قبضه راځي قبضه نو کچرې کوم کس دی د خپلو پیسو نه ورکوي نو چې دی کله پیسې قبض کړي نو د زکات وشو نو که بیا د زکات پیسو نه د فقیر ورکوي ولا نو بیا یې زکات وشو لکه مثال طور پر 10,000 روپۍ ورته راولېږلې 10,000 روپۍ باندې 500 روپۍ خرچه راغله نو د 10,000 روپۍ چې څنګه دغه قبض کې فقیر نو دغه زکات وشو دغه 10,000 روپۍ او 500 روپۍ د هغه له ورکوي دغه کس له ایزي پیسه وغیره نو د زکات یې بیا وشو خو که چېرې دی دا وایي چې زه دا 10,000 روپۍ لیږم هغه کس ته او 500 روپۍ زه ایزي پیسه له ورکومه دې دپاره چې دا هم په 10,500 ما زکات کې حساب شي نو د 500 بیا نه حسابېږي صحیح دغه بیا نه حسابېږي. بل یو سوال دی چې السلام علیکم مفتي صاحب زما نوم جنید خان دی د نوخار نه یمه دی وایي چې مفتي صاحب زما مور او پلار په وړه وړه خبره ډېر ټینشن اخلي کور کې ډېرې پریشانۍ دي مفتي صاحب تاسو ته مې سوال دی ډېره مهرباني به وي ما دپاره څه وظیفه راکړئ. سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم دا آیات مبارک کور کې کم از کم 50 ځلې داسې لږ تیز آواز باندې کور کې وای او زیات نه چې هر څومره ویلی شي انشاءالله الله عزیز خیر بشي. صحیح. سلام مفتي صاحب یو خاوند چې خپلې ښځې له 2 پیرې طلاق ورکړي چې ته په ما طلاقی بیا 2 میاشتې ورسره نه میلاویږي بیا دغه ښځه کور ته بوځي او وایي چې دا خو ما ته یېرولې ما تا سره ګپ لګو نو دا د ښځه شوه که نه شوه په طلاق درې څیزونه حدیث پاک کې راځي چې جدهن جد و هزلهن جد او دا دومره چې 3 څیزونه دي چې جدهن جد و هزلهن جد دواړه عبارات راځي 3 څیزونه داسې چې ټوکې هم رښتیا دي او رښتیا یاسې هم رښتیا دي یو په هغې کې طلاق دی که هر څومره انسان ووایي چې ما ښځې لا کپ شپ کې طلاق ورکړي یا غوسه وما یا څه یا ما یارولې ما دمکي درکوله دا ټولې خبرې فضول دي چې خولې نه الفاظ د طلاق را بهر شول بس په دې باندې طلاق غورځېږي 2 طلاق یې غورځېدلي دي او پاتې شو 3م طلاق یې لا نه دی غورځېدلی نو دا یې فلحال خپله ښځه ده خو که چېرې په ژوند کې 50 کاله بعد هم یو ځلې طلاق الفاظ استعمال کو دا ښځه به بیا ترېنه طلاق ها یعنې د سره اوس آخري اپشن دی که یو طلاق د بل ورکړو نو بس دا به بیا د ښځه نه خو اوس یې ښځه ده جی جی صحیح ده. سلام کوم مفتي صاحب زه صنم یم د پېښور نه زما ورور د سم ډېر روان دی سکول ته نه ځي مدرسې ته هم نه ځي کنځل ډېر زیات کوي پلیز ما دپاره څه وظیفه راکړئ. یو خدای چې په وظیفه دا ده چې کور کې کنځلې ماشوم د نورو خلکو نه زده کوي په کور کې د نور خلک کنځلې نه کوي نو ماشومان به کنځلې نه زده کوي او دویم نمبر دا چې اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم دا یو یوې ځلې وظیفه کوي. صحیح. السلام علیکم زه مفتي صاحب ته سلام کړی دی وعلیکم دی وایي چې زه هوایي غوندې یم زما دماغ کې هېڅ هم نه کینی او د دې دپاره راته څه وظیفه وښیئ. هوایي غوندې چې ته نن ووایې چې زه نه یم هوایي نو بیا به هوایي نه وي د انسان بعضې اوقات د فطري توګه باندې انسان کامل پیدا دی خو لیکن بعضې خبرې انسان په خپله باندې په زړه باندې واخلي نو که دی ځان ته وایي چې زه نه یم هوایي او سوچ او فکر په دې باندې راولي چې نه مړه بس هسې ما یو وهم دی یو سوچ مه دی زه هوایي یم زه ټیک ټاک انسان یم خپله انسان په دغې کردار باندې زور راوړي نو هوایي څه کې زمینی بشي انشاءالله او دویم نمبر دا ده چې صورت فلق او صورت ناس وظیفه دی کوي. ډېر ښه. السلام علیکم جی د ټلیفون د لارې موږ سره څوک دي؟ وعلیکم السلام جی څوک خبرې جی
خال ده. جی آمنه د پېښور نه خال ده خال ده وبخئ جی څه به ویل غواړئ جی مونږ یو فریاد دی هغه لږ هغه د سپین خراب دی هغه یې پاره مو یې لږ وظیفه غوښتله او یې لږ بیا ټایم کې وي پوه شوې مفتي ښه صحیح ده خال تاسو له جواب درکوي مفتي صاحب ښه او مو هغه څه دی خپل فریم دی هغه لکه ذهن نه لږ کمزوری دی هغه یې پاره ذهن نه کمزوری دی ښه جی ما یوه لږ معافي غواړم خیر دی مو هغه کې دی محوري یوه هغه کې چې منځ کې لږ هغه دی ګډوډ دي لکه اول کې وینه څو میاشتې بیا تر اوسه بیا مسلسل 2-3 میاشتې مسلسل وي صحیح ده ټیک شو جی تاسو یو مور یا لکه بیماره دی هغه یې پاره یا وظیفه راکړه ښه جی ښه تاسو له جواب درکوي مفتي صاحب ښه خوشحاله اوسئ جی مفتي صاحب د دیو جواب ورکړئ الله حافظ حاجي اولنی خو ما نوٹ کو ځان سره جی نور تاسو ځان سره ولیکل نو اولنی دا چې د سکین بیماری وه صحیح او جی نو هغې دپاره صورت مؤمنون پاره نمبر 18 آیت نمبر 14 فقسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین دا آیات مبارک هر منځ پسې وزلې یا یوله ځلې صورت مؤمنون پاره نمبر 18 آیت نمبر 14 صحیح بیا ذهني څه کمزوري وه ذهني هغې دپاره یا قویو یا مقویو یا قویو یا مقویو هر منځ نه بعد 11 مرتبه او درېیمه خبره مفتي صاحب تاسو ته به یاد هغه ما پوی په نه شوم څه خبره وکړه تاسو ښه جي نو غالبا چې د ماهوارې مسله وه دې دپاره تاسو د الله پاک نومونه روزانه سلزل دا کم 99 نومونه یو کم سلزلې دا تاسو روزانه یو ځلې وایه که هر مونځ پسې ویلی شي خو ډېره بهتره خبره ده الله پاک 99 نومونه د هر مونځ پسې یو ځلې که چېرې بیا زنانه کم ورځو کې منځونه نه کوي نو بیا هسې په مختلف منځونو په وختونو کې یو ځلې الله پاک نومونو تلاوت کوه صحیح السلام علیکم مفتي صاحب تاسو ته سلامونه رالیږلي دي او مریم د پېښور نه وایي چې زما ډېرې قیمتي ډریسز دي د 2000 د 3000 پورې دا ما صرف یو ځل اچولی دي زه دا ډریسز په زکات کې ورکولی شم د پیسو په ځای او بالکل ورکولی شي خو دا ده چې قیمت به داسې لګوي د ډریس والا چې یوزډ یعنی سیکنډ هینډ چې څومره ته به هغه قیمت نه لګوي چې کم قیمت باندې تا ته پرېوتي دي 3000 درته پرېوتي 3000 درته پرېوتي 15000 درته پرېوتي بلکې دا یوزډ که چېرې څوک اخلي نو په 100 روپۍ بیا اخلي دغه قیمت به لګوي صحیح ځکه چې دا خو بیا استعمال کې راغلي دي که السلام علیکم جی د چا آواز تر موږ رارسي هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی تاسو موږ مفتي صاحب سره یو څو خبرې کول غواړو جی قربان مفتي صاحب ناست الله مفتي صاحب ډېره زندګي ورکړه ډېر عمر ولا خدای ورکړه امین ډېره مهرباني نه مفتي صاحب نه ډېرې خبرې زده کړې موږ خو نه تعلیم کړی دی نه دغه ډېر زیات خوشحاله چې موږ دونه ښکلو خبرونه مفتي صاحب خبر کړو مهرباني خورې مفتي صاحب ما پروسه کال یو خوب لیدلی و روژې نه مخکې که نه تاسو ما د هغې ډېر ښکلي تعبیر ویستی و ما تاسو ته ویلي چې زما خوب ولو چې زه عمره تللې یم یا عمرې له او ما ته څوک وایي چې پیغمبر اسلام روزې له چې ورځې نه 200 قدم اول نه پیغمبر اسلام روزه ده تاسو بیا ما ته ویلي چې تاسو عمرې تللې نو خدای به قبول کړي او که نه یې تللې ډېر زر به لاړ شي نو زه اوس د دې روژې نه مخکې عمرې له لاړم ماشاءالله نو چې ما عمره وکړه چې د پیغمبر اسلام روزې نه راغلم ما واپس پیغمبر اسلام په خوب کې ولیدو نو زه ډېره زیاته خوشحاله شوم چې بیا مې اوس واپس کور ته رالم نو ما خوب ولیدو یم زما ترور کې اوس په دې روژه کې بیا یم زما ترور کېږي ما ته وایي چې زه به ځم واپس بیا خانه کعبې ته زه د الله نه ډېرې معافیانې غواړم او دعاګانې غواړم زه ورته یم چې ولې که زه هم درسره ورځم نو یم چې زه وګورم د اونې ولاړې دي او هغه اونې دونه اوچتېږي واپس هغه اونې چې سمې غټې غټې ځي یم چې تاسو وګورئ دا اونې خو څنګه غټېږي یم چې زه وګورم اونې نورې هم غټې چې د یو بل نه اوچتېږي او برابره تکې شنې شنې غټې غټې اونې روانې دي تاسو باندې مهرباني دې لږ جواب راکړئ او تاسو ما په واتساپ هم دغه میسجونه تاسو ما له دغې جواب رانکړو بس واتساپ د افسر خان صاحب سره دی بس هغې نه کیله کوه اوس جواب درکوو خو راکوي جی مفتي صاحب زما یو لور ده که نه جی هلو جی جی راځي ستاسو اواز زما لور دا هغه ډېر اووه کال دونه زد کوي چې ډېره زیاته جاړي تاسو ما له هغې څه وظیفه راکړئ چې دا باره خبره به زد کوي او جاړي راته جی صحیح ده جی ښه
ستاسو جوابونه درکو خوشحاله اوسئ خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوم جی مفتي صاحب دغه د خوب دا تعبیر او بیا لورکۍ د دې واغوه چې جاړي نو اول خو عمره مبارکه شه خوب یې لیدلی عمره ډېر لویه خبره ده او بیا نبي پاک مبارک دیدار هم وکړو خوب کې ډېره سعادتمنده خبره دواړه د مبارک شه ډېر او پاتې شو د ونې خوب کې غټې لیدل چې غټېږي دې مقصد دا دی چې ستاسو چې کوم مشکلات دي الله پاک به ختموي خوشحالۍ به بلندۍ طرف ته روان شي که هغه مالي طور باندې دي که هغه کورني اتفاق دي که هر یو څیز دی نو د ستاسو نیمګړی محسوس کوئ الله پاک به هغه تاسو ته پوره کړي او کومه ستاسو بچی د هغې لا په سر باندې لاس کږده او 33 بار یا شهیدو یا حفیظو یا شهیدو یا حفیظو سر باندې بوله لاس کږدې او که چېرې سر باندې هم لاس نه پرېږدي ډېر زیات ضد کوي چې کله اوده شي نو سر د پاسه وله لاس ونیسه او 33 بار روزانه یا شهیدو یا حفیظو یا حفیظو یا شهید ورته ویلی شي صحیح قدرمنو ستاسو نور سوالونه را سره هم دي هغه به هم جواب کو او که د ټلیفون د لارې څوک راځي نو هغه هم راتلی شي نیغ په نیغه خپل سوال تر موږ را رسولی شي د وړې شانتې دمې وخت شوی دی دمه کوو چېرته هم مزه موږ سره اوسئ بیا راځو جی قدرمنو بیرته په خیر راغلی زمونږ نننۍ ټاکلې موضوع چې ده نو هغه حسد دی په دې باندې خبرې اترې روانې دي حسد تنګ نظري کینه بغض دا څه شی دی د دې نه موږ څنګه خلاصې ترلاسه کولی شو حاسدان څوک وي او حسد ولې زمونږ د وجود او د فکر برخه جوړه شي په دې باندې به هم خبرې اترې کوو ستاسو چې کوم سوالونه را روان دي نو په دغه شیبو کې هغې ته موږ د جواب ورکولو یو کوشش کوو مفتي صاحب یو ملګری وایي چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سهارګل د دوحه قطر نه دی وایي که یو کس قرآن مجید نه وي ویلی او بیا هغه هر لاین په کلمې سره وایي نو د دې ثواب شته او که نشته یعنې په قرآن مجید کې هر لاین باندې بسم الله الرحمن الرحیم وایي او دې سره مکمل قرآن مجید ختم کړي د دې سوال دوه مخونه دي یو مخې دا دی چې که چېرې یو کس دی او هغه بسم الله وایي 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 او د قرآن مجید نه زده کوي د بسم الله ویل دا یو مانع جوړ شي او رکاوټ جوړ شي هسې بس بسم الله وایم که قرآن کریم نه ختموم هم نو بس نه وایم بس بسم الله ختمونه به کومه بیا خو ټیک نه دی که دې سوچ باندې وایي باقاعده قرآن کریم ختم به کوي د الله کتاب به وایي زده کړه به کوي او که چېرې دا قرآن مجید زده کړې کوشش هم کوي وایي خو لیکن یا روان شوی نه قرآن کریم کې او د بسم الله هغه کوي نو دې کې درې خبرې دي چې هغه د باعث د ثواب دي یو دا قرآن راغستل قرآن له ټیم ورکول ځان له ثواب دی قرآن ته کتل او لیدل ځان له ثواب دی او بسم الله د الله پاک آیات دی هغه ویل هم ځان له ثواب دی نو دغې ختم کې درې اجرونه دي قرآن له ټیم ورکول قرآن کریم لیدل او بسم الله ویل درې واړه ثوابونه پکې شته بالکل جایز دي کول پکار دي خو دا کله هم داسې نه دي کول پکار چې د بسم الله ختم د دې دپاره وکړي چې بیا انسان خپله قرآن کریم ختم نه کوي نو بیا داسې نه دي کول پکار البته زموږ کمې خویندې دي بلکې خویندې نه بلکې کومې نیاګانې دي او کوم نیکونه دي چې هغه اوس قرآن کریم ختمونه مشکل دی چې کوپړی کې کیني او که هغوی هغه زړه تسلی دپاره دا ختمونه کوي بالکل یې کولی شي ډېر ښه ډېر ښه مفتي صاحب او بل دا مفتي صاحب چې څوک د بسم الله په صحیح معنی باندې هم په ځان پوهېږي نو د قرآن دا ټول لفظونه ځکه چې هغه ټول هم یو دي که جی خو بیا دغسې مخکې رستوري السلام علیکم جی د ټلیفون د لارې موږ سره څوک دي السلام علیکم ابشر خان څنګه چل وعلیکم سلام ستړي مه شئ یو مفتي صاحب تپوس کوم جی قربان ما یو خوب لیدلی د بچپن خوب دی بچپن د اوسه پورې راته یاد شي که نه د ذهن نه مې نه دي کېدای شي دا خوب د پوره شوی وي خو وایه والد صاحب داسې په کټ کې پروت وي هغه خپې چابي کوم ګان کېږم لکه جی اورې نو ناست وي په کټ کې بره دا اسمان کې یو تخ مزېدار غونده جی په هغې باندې داسې یو زبر غونده سړی راشي او کېږي زما والد صاحب راجم شت شي پرې ته ګوري او دغه خوب دی او یو مې مخکې خوب لیدلی پروس کال لکه حج ته تللی وم جی او په حرم شریف کې دننه خو لږه مونځ کوم جی دننه
ښه په حرم شریف کې دنده مونځ کوئ دا تاسو په خوب کې لیدلی دي جی چې حج نه واپس رالم بیا مې دا خوب لیدو صحیح نه جی دا خوب د حج له تللی وی دا لیدلی و که نه خوب کې حج له تللی وی نه جی پروس کال تلم حج نه واپس چې رالم نو بیا مې دا خوب د حج نه بعد دا خوب لیدو جی جی حج نه پس لیدم صحیح ده جی ښه جواب یې درکو او حافظې باندې هم ستاسو سلام کو چې هغه پخواني خوبونه درته یاد دي خوشحاله اوسئ ډېره مننه کوم جی مفتي صاحب د بچپن خوبونه یې بس دا چې بچپن خوبونه و بچپن ته پرېږدو د نوي خوب جواب دا دی چې ستاسو کم حرم شریف ته حج ته تلي وئ او خوب کې تاسو دننه خانه کعبه شریفه کې مونځ کوئ یا دننه خانه کعبې شریفې په مطاف کې مونځ نفل کوئ نو دا ستاسو د حج د قبولیت علامت دی او شاید چې تاسو به ضرور دعا غوښتې وي چې الله پاک ما بیا هم راولې نو دا بیا راوستو دعا د حج کې قبوله ده انشاءالله العزیز تاسو به بیا هم حج ته ځئ خدای دې وکړي ډېره ښه معنه ده بل یو ملګری وایي مفتي صاحب چې السلام علیکم زه د کراچۍ نه طاهر اما وایي چې زه حفظ کوم او ماته سبق نه یادیږي نو وایي ماته څه وظیفه وښیئ یو خو کله هم چې سټوډنټ وي یا حفظ یې سو ما د سبق نه یادیږي دا د سبق نه د لرې کېدو یو غټ بنیاد جوړېدی شي کله هم داسې نه دي ویل پکار چې ما له سبق نه یعنې یادېږي دا هسې انې بانې دي دا انې بانې م دي او که نه یادېږي ورته هم نو دا سوچ باندې مه سورئ چې ما ته نه یادېږي او که بل کس ته په 5 منټه کې یادېږي دی 5 غنټو کې 5 غنټو کې یاد کې خو یادېږي او الله کلام خامخا یادېږي د الله کلام کمال دا چې یادېږي به خو بهرحال صورت چې کوم آیاتونه دي الله پاک نازل کړي دي دپاره چې نبي پاک مبارک به تلاوت زر کولو جبریل علیه السلام پسې چې رانه هیر نشي جبریل السلام به تلاوت ورته کول نبي پاک صلی الله علیه وسلم پسې زر ویلو الله پاک ورته ارشاد فرمایلو سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله ای محبوب کریم چې ته کوم څیز مونږ تا باندې تلاوت کوو دا به تا نه هېرېږي نه او که هېرېږي هم به مونږ خوښوي چې در نه هېروو نو دا آیاتونه نازل شوي دي د پاره نو څوک د سبق نه وړاندې عصري علومو نه حفظ نه دیني سبق نه وړاندې څوک 15 ځلې دا آیات مبارک دا 2 آیاتونه وایي نو چې کم سبق زده کړي هېرېږي به ته نه سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء الله او زه دا وایم چې د یو چا په یو څیز کې مینه وي مفتي صاحب که نه هر څه ورته یادېږي شي ګوره دا هغه جذبه غواړي السلام علیکم جی د ټلیفون د لارې موږ سره څوک دي هلو جی جناب څوک چېرته نه جی ابتابات نه خبر کوم شرط خبرې کوم جی عشرت په خیر علي ابتابات مفتي صاحب نه کوم د سبا د جمعې ورځ راغلې ده د دې د قضا مونځونه دغه کوو معلومات تاسو نه جی ښه او یو په موږ قرضه ده نو چې لکه د دې دپاره څه وظیفه راکړي قرضه صحیح شو خوشحاله شئ مفتي صاحب د دې د ړومبی سوال زما نه بل چا هم کړی و ما نه هېر شوی اوس ماته یاد شو وایي چې داسې څه شته دی په دې دین کې چې کم تیر قضا مونځونه شوي انسان ته پته نه لګېدلی یو وخت د هغې دپاره خاص ټاکلی به یې د روجې د آخره جمعه یادوله که داسې څه خبره وه نو د دې ته جواب ورکوي بیا د قرضې دپاره څه وظیفه جی داسې چل به وکړو افسر خان صاحب جی چې دا کم که ټیم وي نو دا ډېر زیات اهم سوال دی او نو داسې به وکړو چې دې له به لږ یو 15-16 منټه به زه په دې باندې خبرې وکړم بالکل ټایم شته دی ټایم شته موږ سره او ټایم شته دا ډېر مهم سوال دی جی اول خو دا چې دا به ما نه تقریبا یو 100 کسانو رانه دا پوښتنه کړې وي او بیا میسیجز او فیسبوک باندې چې کوم د آخري منځونو فضیلتونو باره کې کوم میسیجونه خواره شوي دي زه په ساده او په لنډو الفاظو کې زه ټولو کتونکو ته وایم چې آخري جمعه باندې چې کوم قضا عمري کیږي او کوم قضایي منځونه کیږي اول د دې قضایي عمرې په معنا باندې ځان پوهېدل پکار دي چې قضایي عمري ووایي څه ته او بیا د دې قضایي عمرې مطلب او مقصد څه دی کتونکو څومره زموږ دوستان ناسې که نارینه دي که زنانه دي په آخري جمعه باندې قضا عمري کول دا مستحب دي کولو کې ثواب دی په نه کولو کې هیڅ ګناه نشته یو خو دا د سره بنیادي خبره زده کوي چې کولو کې ثواب دی په نه کولو کې هیڅ ګناه نشته دویم نمبر دا چې قضا عمري مقصد څه دی قضا عمري مقصد دا دی چې انسان چې کوم منځونه په ژوند کې کړي دي چا بالغتوب نه بعد 15 کاله دي یا 50 کاله دي یا 15 کاله دي یا 10 کاله دي نو د قضا عمري مقصد دا دی چې ما چې کوم منځونه کړي دي او په هغې کړی شوي منځونو کې ما نه چېرته مستحب پاتې دي چېرته رانه سنت پاتې دي چېرته مونځ مکروه شوی دی چېرته مونځ فاسده شوی دی چېرته ما اودس برابر دی چېرته مو برابر نه دی
نو هغه منځونه چې کوم منځونه شوي دي په هغې کې کم نقصان شوی دی نو دا قضای عمري 5 منځونه د اخري جمعه باندې دې دپاره کیږي چې ما کم منځونو کې نقصان شوی دی هغه منځونو دپاره جبیره او پټۍ وګرځېږي دا د مقصد د قضای عمرې دی مقصد د قضای عمرې کلم دا نه دی چې انسان نه 10 کاله منځونه قضا دي 20 کاله منځونه قضا دي 15 منځونه قضا دي 18 منځونه قضا دي او زه چې دا قضای عمري اخري جمعه باندې 15 منځونه وکړم نو ما به د ټول عمر قضایي منځونه را وګرځېږي دا د قضای عمرې قطعا دا مقصد نه دی او که څوک دا 15 منځونه څوک وکړي او بعضې چې کوم پوسټونه خواره شوي دي فیسبوک باندې چې 2 رکعته نفل وکړي دومره ثواب دی او قضا او یا کاله منځونو قضا راګرځېږي 900 کاله منځونو قضا راګرځېږي دا بې بنیاده خبرې دي بس قضا عمره مقصد دا دی چې کوم منځونه شوي دي په هغې کې کوم نقصان دی قضا عمري دې دپاره کېږي چې هغه نقصان یې پوره شي پاتې شو چې کوم منځونه د انسان نه قضا شوي دي که هغه 15 ورځې دي که هغه 15 کاله دي که هغه 50 کاله دي دغه قضا عمرې سره هغه قضایي منځونه نه راګرځېږي باقاعده به هغه قضا منځونه راګرځول داسې فرض دي لکه څنګه ادا د منځ فرض وه همدارنګې هغې قضا منځونو قضایي چې دا فرض ده په دغې 5 منځونو باندې هغه قضایي منځونه کله نه راسر کېږي تر دې پورې فتاوی عالمګیري لیکي چې امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه جی زموږ ستاسو امام 40 کاله یې قضای عمري کړې ده یعنې څه مطلب د هر مونځ سره به امام اعظم صاحب همغه مونځ کولو ماسپښین مونځ سره به ماسپښین مونځ مازدیګر مونځ سره مازدیګر نه مخکې مازدیګر مونځ ماښام مونځ سره د ماښام مونځ نه بعد ماښام مونځ ماخوستن مونځ سره د ماخوستن مونځ نه مخکې وروسته ماخوستن مونځ دا قضای عمري به کوله او فرمایل به چې زه دې دپاره هر مونځ سره دوباره مونځ کومه قضا د مونځ کومه کیدای شي چې د ما تیر شوي مونځ کې څه کمی موجود و څه زیاتی موجود و هغه کمی زیاتی پوره کړي نو د قضای عمري مونځ کلم دا کانسپټ نه دی چې هغه انسان به د ټول منځونو قضا را وګرځېږي نه کلم نه بلکې کوم منځونه کړی شوي دي د هغوی کمی د هغه پوره کوي او د دې ترتیب څه دی مفتي صاحب دا قضای عمري لکه د جمعې په ورځ باندې د جمعې مونځ نه بعد ده 15 منځونه د را وګرځوي 15 منځونه دا فرض ډېر هم راګرځولی شي هر یو منځ 15 ځلې هم راګرځولی شي اخري جمعه باندې هم جایز دی د هفتې په ورځ هم جایز دی د زیارت په ورځ هم جایز دی نن هم جایز دی په هره ورځ باندې قضای عمري جایز ده خو لیکن په اخري جمعه باندې فقها لیکي چې اخري جمعه باندې چونکې مونځ نفل مونځ په فرضو باندې قبلېږي فرض په 1 او 1 باندې قبلېږي بیا د جمعې ورځ خپل برکات وي نو طریقه به دا وي د قضای عمري منځونو چې داسې 2 رکعاته صرف فرض مونځ به کوي 2 رکعاته اولنی سحر مونځ قضا کوم 2 رکعاته اولنی د سحر مونځ قضا کوم دا رکعت 4 رکعاته فرض اولنی ماسپښین مونځ کوم 4 رکعاته مازدیګر اولنی مازدیګر مونځ کوم 3 رکعاته د ماښام اولنی ماښام مونځ کوم دارنګې څلور ماخوستن دا 3 رکعاته وتر چې کم دی او وتر به ورسره کوي او دا به پکې یاد ساتي چې ټول منځونه به ډک کوي لکه 2 رکعاته سحر والا خو باسم ډک رکعتونه دي خو ماسپښین چې کوم 4 رکعاته دي نو اسې فرض مونځ خو څه دي 2 ډک دي 2 تش دي خو قضایي چې کومه کوي نو 4 والا به ډک کوي دارنګې 3 رکعاته ماښام به هم ډک کوي د مازدیګر هم 4 رکعاته ډک کوي د ماخوستن هم 4 رکعاته ډک کوي سمه ده بیخي سمه ده السلام علیکم جی د ټلیفون د لارې موږ سره څوک دي هلو السلام علیکم جی وعلیکم سلام جی مفتی صاحب تاسو څنګه یې مدیحه د پېښور نه مدیحه د پېښور نه څنګه یې بچی ښه خیر مفتی صاحب تاسو څنګه یې شکر دی زینب خو بلې کمرې ته نه اورېدلې نه جناب خپل کمرې کې خپل ځای باندې ناسته ده او څه عوام او تنظیم ورته وکړو که نه خولو کې پاتې شوه نه جناب بس سیټینګ میټینګ ورته اوس کړی دی اوس صحیح ده لکه اوس صحیح ده ښه بس هغې خوراکۍ ته ما سلام کوه او دعاګانې به مال او افسر خان صاحب له موږ ضرور غواړي ټیک ده تاسو ټول د موږ ډېرې دعا کوو بس تاسو موږ ته ډېرې دعا کوئ ضرور څه به ویل غواړې مدیحه څه سوال شته دی جی مفتی صاحب موږ دا ویل غواړو چې زموږ کمرې کې لږ تصویران هم لګېدلي دي 2-3 او یو زما کم د نیا نیکونه دي زما د امي او ابو هغوی وفات شوي دي د هغوی تصویران زما ابو فریم کړي دي هغه کمره کې لګېدلي نو دې کې څه ګناه شته او که نشته جی ښه بس دی دغه سوال دی جواب واورئ ښه او بل زما امي وایي چې تاسو سره خبرې کوم جی السلام علیکم وعلیکم سلام په خیر څه به ویل غواړئ څه سوال څه پوښتنه
جی ما یو خوب لیدلی دی. جی ما خوب لیدلی دی زه ګاونډیانو سره تللې یم عمرې له. نو وایم هغه جس کې لاړم خو هغه داسې غیر علاقه راغی کې کوشي ولیم بیا چې هغه لاړو داسې مزه له مو کړو یو کوشي کور دی خو کچه دی هغې ته لاړو نو ورننوتو نو هغې کې مونږ یو ګنټه نیمه تېره کړه ما سره لکه اوس زه سوچ کوم چې ما سره خو پیسې نشته ما سره خو نشته زه به دننه څنګه ځم زما یو ماشوم زوی دی وایم هغه داسې پلار ولې رومیال کې پیسې غوټې کړي دي ورکړي دي چې ورشه دا مور له یو څه نیم هغه ما له راوړې ما ته وایي چې دا واله او پلار مې وایي چې دا پیسې واله ته ته ولګوه خو بیل له پرېږده جی صحیح بس دا خوب مې کړي. ښه جي تاسو مفتي صاحب یو تپوس هم دا کوو چې زینب ډاکټر په شپه خلک پاسي چیکاپ نه کوي ساري. ښه جي ښه تاسو جوابونه خپل واورئ ښه خوشحاله اوسئ مدیحه مورجانې ټولو خوشحاله اوسئ. مفتي صاحب د دیو دا اول خو دا دی چې حدیث مبارک کې راځي چې په کوم کور کې تصویران لګېدلي وي هغې له د رحمت فرشتې نه راځي. صحیح کم کورونو کې دي برای کرم دا مونږ کورونو کې بې اتفاقي تزلزل دارنګې نفاق خفګانونه دا ټول دې وجې نه چې دا رحمتونه او کرم نوازیانې رزق خو دا فرشتې راوړي او مونږ په هر کور کې تصویران لګېدلي چا د نیکه تصویر دی چا د نیا تصویر دی او وایي چې نه مونږ ته یادېږي پلار او مور په قبر کې به دې سره خفه وي چې تصویران په کمره کې لګېدلي دي او بعضې کسان خپل تصویران لګوي یا خپل تصویر چا نه دی لیدلی ولې شیشه کې د ودرېږي یو 2 منټه که نه خپل تصویر به وویني لہذا دغه تصویرانو نبي پاک صلی الله علیه وسلم په ډېره سخته توګه باندې منع فرمایلی او نبي پاک فرمایي چې څوک دغه قسمه تصویران وباسي چې د هغې مجسمه وي د هغې شکل و صورت وي ورځ د قیامت باندې به الله پاک ورته فرمایي چې انسان لاړ شه اوس په دغې تصویر کې روح واچوه چې تا دا انسان جوړول اوس پکې روح واچوه انسان کله روح اچولی شي لہذا دا تصویران بالکل حرام دي راماتولې پکاري سوځولې پکاري لرې کولې پکار وي د پلار په تصویر او د مور د تصویر په لیدو باندې چې مور او پلار چاته یادېږي سره دم داسې مه یادېږي ذکر اذکار تلاوت وغیره پسې وکړي او کچرې او دیوال ته مخامخ لګېدلی وي او په هغې کمره کې مونځ کېږي په هغې کمره کې مونځ هم مکروه تحریمي دی په پښتو کې به ورته وایي په دې کمره کې بیا مونځ نه کېږي. صحیح صحیح مفتی صاحب او بل سوال او دا خوب چې کم نو مقصد یې دا دی چې یو خو ګاونډیانو سره خیر ښېګړه کوئ ګاونډیانو سره ښه سلوک ساتئ انشاءالله د ګاونډیانو د ښه سلوک په خاطر باندې به الله پاک درله دومره ثوابونه درکړي لکه څوک حج او عمرې له لاړ شي. صحیح مفتی صاحب نورو سوالونو به هم راځو خو د مختصر شانتې وخت دپاره ځو چې نعت شریف یو ځل بیا واورو چېرته به هم نه ځئ موږ سره اوس ډېر مختصر نعت به وي فواد عدلي حیدري صاحب په لور باندې ځو بیا راځو. मुझ पे भी चश्म करम ऐ मेरे आका करना हक तो मेरा भी है रहमत का तकाज़ा मुझ पे भी चश्मे करम तू किसी को भी उठाता नहीं अपने दर से तू किसी को भी उठा नहीं अपने दर से कि तेरी शान के शाया नहीं ऐसा करना मुझ पे भी चश्मे करम तेरे सदके उसी रंग में खुद ही डूबा या रसूल अल्लाह तेरे सदके वो उसी रंग में खुद ही
जिसने जिस रंग में चाहा मुझे रुसवा करना, मुझ पे महाशर में नसीरुल की नजर पड़ ही गई, मुझ पे महाशर में नसीरुल की नजर पड़ ही गई। कहने वाले इसे कहते हैं खुदा का करना, मुझ पे भी चश्मे करम ऐ मेरे आका करना। جی قدرمنو بیرته په خیر راغلی. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو د ډېر خوږ انداز د ډېر خوږ نعت شریف. خوشحاله اوسئ. فواد علي حیدري صاحب. قدرمنو د پای شیبې هم تقریبا رانږدې دي. مفتي صاحب بس یو سوال نیم کوو بیا به دعا هم کوو که نه. یو ملګری وایي چې افسر بھائی مفتي صاحب تاسو ته ډېر ډېر سلامونه. ابراهیم یم د پېښور نه. تپوس مې کوو چې زما خورزه ده ایشال نیم دی او د 5 میاشتو نه ډېره زیاته بیماره د هسپتال کې اډمټ ده. دې دپاره څه وظیفه راکوي چې دا خدای ښه کړي. الله پاک دې صحت کامل عاجله نصیب کړي. یو بیمار سره د ټول کور افراد بیمار او مصروف وي. الله پاک ته ولا کامل صحت ورکړي. سورت فاتحه یعنی سورت الحمدلله رب العالمین 11 بار، بیا 11 بار درود شریف، بیا 11 بار سورت اخلاص. دا درې مبارک کلمات ته وایي. اوبو باندې ولا دم کوي، دعایانو باندې، بدن باندې. خدای پاک به ولا صحت ورکړي. صحیح. سلامونه او نیک هیلې افسر وروره تا ته او مفتي صاحب ته. مفتي صاحب نه پوښتنه لرم چې او هغه دا ده چې زما خورکۍ د اعتکاف پر ورځ ماښام مانځه نه وروستو اعتکاف ته ناسته ده. آیا دغه وخت صحیح دی او اعتکاف جاري وساتي؟ هیله کوم چې د دې جواب به اوس راکوي. اعتکاف بالکل جاری ده وساتي. او اعتکاف سنت دی، بل اعتکاف مستحب دی. اعتکاف مستحب خو ادا شو، سنت ادا نشو. نور اعتکاف د یوې ورځې چې کم اجرونه ثوابونه وي بیا 2 و 3 تر اخره پورې الله پاک به اجر او ثواب ولا ضرور ورکوي. خو دې ته نفلي اعتکاف وایي. سنت اعتکاف پورا په 21مه ورځ باندې د ماښام لمونځ نه مخکې کېناستو ته سنت اعتکاف وایي. صحیح. یو ملګری دی دا سوال یې ماته اهم ښکاري. مفتي صاحب دی وایي چې زه ظهور د پېښور نه یم. د زکات باره کې تفصیلي جواب غواړم چې یو سړی د پراپرټي کار کوي نو هغه به په پلاټ پسې زکات ورکوي او که نه د دې کاروبار چې څنګه روان دي د هغې په بنیاد به زکات ورکوي. وایي چې په دې راته لږ تفصیلي جواب راکړي. څومره پلاټونه دي، څومره ځمکې برابرې دي، کورونه دي، خالي پلاټونه دي، د دغې قیمت به لګوي او قیمت به قیمت فروخت لګوي په څو باندې چې خرڅېږي. مثلا یو پلاټ دی اغستی په 15 لکه روپۍ دی، خرڅېږي په 70 لکه، نو 70 لکه روپو زکات به وله ورکوي. صحیح ده. جی. د مردان نه محمد هوتي صاحب وایي چې د جهنم د اور نه د بچ کېدو دپاره وظیفه راته وښیئ. اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار، اللهم اجرنی من النار. دا سحر مونځ نه بعد 3 ځلې یا 7 ځلې او ماښام مونځ نه بعد 3 ځلې 7 ځلې اللهم اجرنی من النار. مفتي صاحب دعا وکړئ بیا به اجازه. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليك. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما وبالمؤمنين إخوة. أستغفر الله الكريم العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأسأله التوبة يا رب العالمين. د رمضان مبارک په ختمېدو باندې دی یا الله هغه وعید چې کوم نبی پاک مبارک په حدیث مبارکو کې راغلی چې هغه انسان د تباه او برباد شي، چې کوم انسان ته په رمضان کې مغفرت نصیب نشي یا الله یو خو د مغفرت نه د محرومه کېدو غټه سزا ده، بیا د جبریل السلام د بددعا لویه سزا ده، د نبی پاک مبارک د امین لویه سزا ده. خدای پاکه د ستا د مغفورو د پیغمبرانو د صلحاو د شهداو د اولیاو په خاطر باندې خدای کا دې دمې پورې
مونږ ته مغفرت نه وي نصیب شو یا الله مونږ ته مغفرت نصیب فرمایا یا الله مونږ ته بخښنه نصیب فرمایا یا الله که بخښنه هم نصیب شوي یا رب العالمین زمونږ درجات بلند نصیب فرمایا یا رب العالمین زمونږ څومره کتونکي دي جمعې مبارکې شپه ده خدای پاکه نن شپه باندې د ډېر درود شریف ویلو توفیق زمونږ نصیب فرمایا د نبی پاک مبارک دیدار زمونږ نصیب فرمایا نبی پاک مبارک مینه محبت شفاعت او د هغوی مبارک او اطاعت زمونږ په دنیا او آخرت کې نصیب فرمایي یا رب العالمین خپله کامله رضا زمونږ نصیبه وفرمایي یا رب العالمین مونږ نه څومره کتونکو دعاګانې غوښتي د ټولو نیمګړي پوره کړي د ټولو جایز مرادونه پوره کړي د ټولو خوشحالۍ نصیب فرمایي دواړو جهان خوشحالۍ نصیب فرمایي یا رب العالمین د چا په زړه کې کم کم ارادې کم کم نیتونه دي مبارک میاشت ده مبارک ساعت ته مبارک شپه ده یا الله مونږ په حال باندې رحم وفرمایي یا الله مونږ په حال باندې رحم وفرمایي مسلمانانو تمام اسلامي ممالکو په حال باندې رحم وفرمایي اتفاق او اتحاد زمونږ نصیب کړي یا رب العالمین زمونږ څوک عزت کوي دواړو جهانو عزتونه وله ورکړي مونږ څوک خوشحاله ساتي دواړو جهانو خوشحاله وله ورکړي یا الله مونږ د والدینو په حال رحم وفرمایي چا وفات دي مغفرت نصیب فرمایي څوک بیماران دي صحت وله ورکړي وصلی الله تعالی على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمین ثم آمین جزاک الله په سینو کې چې مو زهر د کینو او تربګنو دي په ذهنونو کې مو جالې د وهمونو د تیرو دي ورته علم پوهه راکې دا زنګونه ټول صفا کې لویه خدایه رورولي راکې پیدا کې د روژه ماتې خپرونه هم په دغه ځای باندې پای ته رسي خپل کورباب اشرف افغان او زموږ ټول ټیم ته په دغه هیله اجازت راکوي چې په پښمني کې به بیا د دغه موضوع سره راځو په دې به نور بحث کوو ښاد آباد او بریالي اوسئ